په 12 ربیع الاول باندې ډیر زیات خلک جلوسونه هم باسي او روډونه هم بند کوي. د دې انتهایی زیات نقصانات دي او دای ځای په ځای ناتونه هم وایي او تقریرونه هم وایي او نور چې کوم دی خرافات کوي هغه ټول کوي. بیا د وزن چې کله د مخته لاړ شي اول تشتی وکي په هغه ځای کې هم د بیاناتونه وایي او روډونه بند کی او چې کوم تقریرونه دي او نظمونه دا بیا شروع کی. دا سه مکمل ټول ورځ چې کومه ده هغه دی په دا طریقه باندې تیروي. بیا د دې د وجنه مسافرو ته گاډو ته او داسې بسو ته ډیر زیات تکلیف وي. بیا نن سبا په دې مصروفه ژوندۍ کې که یو کس 3 منټه هم نا وخت شي دا د خپل مقصود اصلي ته خپل اهم ځای ته نشي رسیدلی. بلکې مثلا څو شیزونه دي که یو کس مریض وي هغه په امبولانس کې وي نو هغه یو اسپیټال ته روان وي او دی ورجک سي هغه لاره بند کی او جلوسونه وباسي نو د دې د وجنه د دې انسان د مرګ خطر زیاته ده. او داسې که یو انسان په سفر باندې روان وي هغه ځکه د ټیکټ کړی وي کده جاز وي او کده بس وي خو کده 15 منټه نه وخت شي نو د خپل مقصود ځای ته نشي رسیدلی. دی خو په ظاهر باندې انسانانو ته تکلیف ورسوي هغه کده جلوس په شکل کې وي کده روډو بند کولو په شکل کې وي. ځان ته وایي چې مونږ غلامان رسول او مونږ عاشقان رسول یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت کوو. او بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې هغه د لاس نه او هغه د ژبې نه بل انسان ته تکلیف نه ورسي بل انسان د دینه په امن کې وي بلکې دی د دې دواړو خبرو مخالفت کوي. انسان ته په لاس سره هم تکلیف ورسوي او انسان ته په خوله سره هم تکلیف ورسوي. او بل طرف ته مونږ د بې حسۍ دا عالم دی چې د اسلام په نامه باندې مونږ خلکو ته تکلیف ورسو. او بل خبره ده چې خلک نن سبا په دې میلاد پر ورځ باندې د دې 12 ربیع الاول پر ورځ باندې د کعبه او د روضي او د مسجد نبوي شکل خاکه جوړه کی هغه د په غلوی کې ولګوي او اهم چې کوم چوکونه دي په دې کې کیدي او بازارونو کې کیدي. بیا خلکو ته وایي چې تاسو د دین استفاده کوئ او خلک د دې توافونه هم کوي. بالخصوص د حیرانګۍ خبره دغه ده چې د علماء کرامو په نگرانی کې دا کار کیږي. او بیا چې کومه ده په دې ورځ باندې طواف وکړي د دې احترام زیات وکړي او په سبا باندې ورشي دا کعبه هم وغورځوي او دا ماته کی او د روضي مبارکي چې کوم خاکه ده هغه ماته کی د دې توهین وکړي او خلکو ته دغه نصيحت کوي چې تاسو ته مکه او مدینه ته د تلک ضرورت نشته بلکې مکه او مدینه ما تاسو ته دلته راوړی ده. تاسو د دې توافونه کوي تاسو د ته او صلوات و سلام هم وای او تاسو د دینه برکت هم حاصلوي. حالانکه یو کعبه ده یو روضه مبارکه ده او یو د دې خاکه او جسم دی. کوم برکت کوم فرایض او کوم واجبات چې مکه او مدینه کې ادا کیږي هغه فرایض هغه واجبات پاکستان کې نه ادا کیږي. بلکې په دې باندې هر هوشیار سړی پوهیږي چې یو د بادشاه خپل جسم دی او یو د بادشاه تصویر دی. کوم کار چې بادشاه کوي هغه کار د بادشاه تصویر نشي کولای بلکې که د بادشاه تصویر په یو علاقه کې څوک د دې توهین وکړي څوک وسوځوي نو قانونا په دې سړي باندې سزا راتلول کیږي. دا سړی بالکل مجرم ده د قانون په هغه. بیا چې کومه ده د کعبه شریفه دا وغورځوي او دا ماته کی نو دا به طریقه اوله د قانون مجرم دی. دا بالکل د دې د شاعر اسلام توهین کوي او په ظاهر ځانته عاشقان وای چې مونږ عاشقان یو او د نبی علی صلوات و سلام پر اطلاق باندې خوشی مناو کوو بلکې دا خوشی نه ده دا د دې توهین کوي. او بل چې کومه ده د دې بدعت خو نن سبا دومره اضافه شوې ده چې هغه په دې روضه مبارکه باندې سلام هم وایي او داسې طوافونه هم کوي. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو د داسې خرافاتونه او د بدعاتونه د بچ کولو او په صراط مستقیم باندې اطلاق توفیق را نصیب کړي. لا اله الا الله لا اله
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.